خاص دا خواغه چلو هغه یو خان او نوکرو نو نوکر ډېر تنګو د خان نه چې ډېر تنګو نه دی نوکري خیال وکړو چې نوکري خو پرېږدم دی خان سره خو چې لږ خپل عمل خو ورسره وکړو خان په کمره کې دننه ناست دی او د غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننوتو دروازې بند کړې او په دې خان یې راکېښوي چې راکېښوي نو درز دی همیشه دا وهل ټکول غریبان ښه کولی شي دا د په شکال چنډه خان لاس هم نشي اچولی نو چې ښه یې ووال چې خلاص شو هغه منډه کتاڼې ته راپورټ یې وکړ چې زه خپل نوکر ووالم پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس ته رجسټر شو عدالت ته یې پیش کړ عدالت ته نوکر ته یې وویل چې تا ولې دا خان والی هغه ویل که اجازت وي نو عدالت عالیه کې زه څه عرض کوم ویل وکړه ویل د دنیا په تاریخ کې وښایئ چې نوکر پاسېدلی یو خان یې والي دا چېرته شوي دي ویل نه نو ویل زه دومره بې ادبه یم چې ما د ده نمک خوړلی دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم والم زه او رپوټ یم په ما و عدالت دماغو کې قدرت راوسته چې دا خو رښتیا وي خان ته وایي چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کړي مرداروم دی هغه ورته ویل چې زه یې والم ویل غواړه معافي کړي اوس ته جهنم ته لېږم نو خان ورنږدې شه نوکر ته وایي چې بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جانتا معافی در نوالم غوا کوٹا کے خبر ہوتا ہوں ماتا پتہ دا ظالم او دم عالم ز او معافیم در نزوار دیکھو گو رہی دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے خزے نن راته یو جنای ټلیفونوں کو پر دکان کے ناس مولانا بجلیگر صاحب ہیں میں جی بول رہا ہوں آپ ہیں مالا وہ آپ عورتوں کے پیچھے لگے رہتے میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ میرے پیچھے بھی آپ بات کریں گے مالا کون لڑکی ہے میں بدماش ہوں اور میں جنات میں سے تعلق رکھتی ہوں مال میں دیو میں سے تعلق رکھتا ہوں تم ذرا سامنے آ جاؤ نا تم ذرا سامنے آ جاؤ تم جنات پری ہو اور میں دیو پتہ لگ جائے گا پھر دادا خزوال خزولم چې په کور کې ټلیفونونه لګولي دا تماشې پکې شروع دي خزوله چې په کور کې ټلیفون جینکوله لګولي دا په کور کې ډېرو خلکو ټي وي ایښی دی وایي زه پې تلاوت اورم او زه پې ښه څیزونه ګورم او دا دوڼدوڼی دي پکې څه ګوري ته چې باروزي دا دوڼدوڼی دي څه ګوري وی سی آر راغی جی په وی سی آر خشه تا خدای هلاک که چې هلاک په وی سی آر کې او ښه څیزونه په ټي وي کې او ښه څیزونه نو د ډم قوم مبلغین هم ډمان شو ٹھیک شو پخوا به تقریر نیکانو بزرگانو پاکو خلقو ته به خلقو غوږی خو اوس د جمعې په شپه بخلق تبارک الذی ته غوږی خو سورت یاسین ته به غوږی خو په جمعتونو کې به تقریر کې د هغې ته به ناستو اوس د وی سی آر پروګرام د جمعې په شپه هغې ته ناست نو د ډم قوم مبلغین هم ډمان سهار چې تاسو راپاسئ یاره بیګا دې ولیده ملنګي پکې لاک سکه اوس خدای خبر چې ملنګی څوک دی
ملنګې دی او چې کلنګې دی او ملنګې دی ښه په دې کې بل څه پکې پهلواني ده که څه شی دی پکې بل څه شی دی پکې چې اخبار کین دی که داسې ته خو یې ګورې که نه اخبار کین دی ملوک دی که څه شی دی ټوله ورځ دا قوم لګیای د ټي وي د ډمانو صفتونه کوي که نه پیمانې وایي ونو د بجلیګر ملا بیړه تباشه چې د قوم ته لګیا دی د بجلیګر ملا اومه پیړی چې د قبر نه راپاسي والله که دا وخت چې اوبو وړی دی والله که یې راټینګ کي شیطان یو ځلې ځان د هلکانو ته خر کړی چې ځان یې پې خر کړی نو د هلکان پې سورېده چې سورېده پې ځای نو د نورو هلکانو ووایي چې هلکه داسې چلو کوي چې دا د خشنو په ځای کې یو باڼه سورو منډی چې څه هلکان په هغې سواره شو چې دا چلې ورسره وکړو شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زما نه هم زیات دي او شیطان په چوټی دی غریب چېرته پروت دی په آرام پروت دی دومره اولاد یې مونږ پیدا کړي یو د ملا په شکل کې پیدا کړي یو د پیر په شکل کې پیدا کړي یو د میا په شکل کې پیدا کړي یو د شیخ په شکل کې پیدا کړي یو د حکومت په شکل کې پیدا کړي یو دومره اولاد یې پیدا کړي یو چې هغې غریب ته ضرورت هم نشته